سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमंद कतुनको द प्रोग्राम कली बकली द खुसूसी खबरवनी सरा द मलकन दरगैना ज़ेम ससुरोर सासु कोरबा इमरान दरियाब। कदरमंद कतुनको द खोक पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ता दरातक म्याश मुसलमानान ढेर पा मजहबी जोश और जज्बे सरा मंजी। कदरमंद कतुनको कलची द मिलाद यानी द जश्न ईद मिलादुन्नबी म्याश शुरू शीन द गैर पारा मुसलमानान मुख्तलिफ जुमातुन की मदारिस की और पर मुख्तलिफ मकामातों की तैयारियां शुरू की और हर काल दासी खंदवरी और पुरजोशा मजहबी दस्तूरी तबे की। कदरमंद कतुन को दा महाल द मलकन तहसील दरगाह द टूल नल्लू या दरजगा दीनी दरजगा जामिया सुबानिया रिजविया की हुम द मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़की खंदवर दस्तूरा राटोरा क्रेशविदा दे खंदवरी दस्तूरी तबा द सिमी की कम आलिमान दी अगुई बवना कविदा तरह कम ची नातवानान दी अगुई बराजी दखपल खोग आवाज ललारिबा नातुना और हम दी बारी ताला पेशकवी। कदरमंद को तुमको वर्जुबा दालिमान सरबम खबर तरीका और दे याश्ती पहले खबर तरीका कदरमंद को तुमको चरता मत जद जानाल पनुमियादी गमा मासुक सो पीजनी टकोर वाकली सोच पमिन बांधी न पुहीगे या रसूल अल्लाह सासु पकली कितकोर वाले कजा या रसूल अल्लाह वसल्लम खुशालिश जानान राहे पारस की मलकज़र कालूर शान दकिसरा ताला मानिश जानाल राहे मुबारक मुशब्या प्या गुनाहगारानो बकिस्मत मुबिया जालिश जानान राहे फरियाद चगी मिखी जी पास आसमानता ए खालिका मानिस्ती कड़े खपल जानता दजलस्तनी में प्यार पसे कई दिनों या मजबूतिया जका हासिल में दईमानता द आफ्ताब रना में बंद कचकोल की ए कलंदर यम जका नगोरमा तावानता साद मिन बहसा खोग्राबा दिलगिनो
یا زک زړه نوړم د بل ښکلي بیان ته ستا د زلفو په یو تار بندیوان پروت یم هیڅ حاجت نه لري بلکې زما زندان ته یا چې نظر د خپله مرشد ورتا رسا دې نو یا دا انعام نصیب دې یو زیر پیزان تا مبارک په یو ځای کې وایي کچاره ته د سرو تاج په زرګو ځان ته به تاجدار ونوې ما کچاره ته د سپینو تاج په سرګو ځان ته به تاجدار ونوې ما کچاره ته د یاقوت تاج په سرګو ځان ته به تاجدار ونوې ما کچاره ته د مرجانو تاج په سرګو ځان ته به تاجدار ونوې ما کساره چاره ته د لال او جواهراتو تاجونه په سر کړل ځان ته به تاجدار ونوې ما کساره ته پیشبها قیمت والا تاج د بادشاہ په سر کو ځان ته به نه بادشاہ وې ما نه به تاجدار وې ما نه به تاجور وې ما اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی فرمایي زما په نسبت باندې د لالو قیمت نشتا د جواهراتو قیمت نشتا د سرو قیمت نشتا د سپینو قیمت نشتا دا چې تاسو ډیر بشبها قیمت والا اشیاء وتوای زما په نسبت نه خدا تاج دی نه په نسبت زما په نسبت باندې نه دا تاجدار دی نه دا تاجور دی اعلی حضرت سے وہی زبان ته تاجدار کله وې ما اعلی حضرت سے وہی زبان ته تاجور کله وې ما جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں رضی اللہ عنہ فرمائی وچ د حضور پیزار د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخبو کے استعمال شوی جوتے د حضور نبی کریم پیزار مبارک نکل پخپل سر د پاسکے خولو زب باغ ورزبانے دا ہوئے ما چی آو تاجدار مزیما و تاجور مزیما سبحان اللہ یا ہسی غم زما پزڑا باندے دل برگ دیوا سبحان اللہ اے لکا غرچی سونک دا ماشی پا وزرگ دی نو دسرو لبو جام انعام وی حق چاہتا چے پیشک دا رضا چڑے تسرگ دی یا ہر قدم دا زندگی پولی سویرات دیوا اے اخیاران دی ہر قدم چیپا ہنرگ دی نو کم استرگی چی پستر وسات لنو پاک اللہ پکی دخپل رپان نظرگ دی یا کم استرگی چی پستر وسات لے اے پاک اللہ پکی دخپل رپان نظرگ دی یا قادری دا مرہم پا انتظار دے دا مرہم پزے یہ مالگا پر ہرگ دے جی قدرمند کتونکو د پروګرام په دې برخه کې ز موجود یم د ملکند تحصیل درګې په جامعه سبحانیه رضویه کې قدرمند کتونکو نن د جشن میلاد میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لړکی خوندوره دستوره راټول شوې ده قدرمند کتونکو دلته کې ناتخوانان چې دي هغوی ویناګانې کوي د هغوی سره قاریان راغلي دي په خپل خوږ او ځانګړي غږ کې کلامونه وړاندې کوي قدرمند کتونکو موږ به ورځو د هغې ناتخوانانو نعتونه به هم اورو د قاریان به تلاوتونه هم اورو د هغې سره سره چې کوم علما راغلي دي نو د هغوی سره خبرې اترې کوو چې د دې ورځې څومره اهمیت دی نو قدرمند کتونکو خپل پروګرام وړاندې بیایو موږ سره اوسئ په یو اطرافو کې اوسېدونکي صحابیو او د آقا کریم علیه السلام مبارک دربار لا راځي او په هغه وخت کې راځي
چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیمارو او په دغه بیماری کې دی مبارک ته بیا وصال شریف ومچو چې کله دربار رسالت لرا صحابي راځي د ملاقات په غرض باندې راغلی دی د دې مبارک د صحبتونو د برکاتو د حصول په بنیاد باندې راغلی دی چې کله دې مبارک راغی آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ودو مخ مبارک پټو صرف د بدن مبارک د خپل تلی مبارک کاریدا دا صحابي حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دې مبارک په صحبت کې ولال دی په دغه دریای رحمت په دربار کې ولال دی او د آقا کریم علیه السلام مبارک د تلی مبارک زیارت کوي او په دغه باندې خپل سترګې خفه کړې دي د تلو مبارک ته ګوري وقت شو خو لیکن آقا کریم علیہ السلام مبارک را بیدار نشو دی د ملاقات په غرض راغلو د تلی مبارک ملاقاتو کو د خپل مبارکو او دغه دربار شریف نه واپس یو فرمایي واپس کور ته راځي لاړو خپل باغ ته په باغ کې لګیا دی خپل باغ حفاظت کوي په دغه وخت کې زوی ورپسې رامنډه وای راځي او دا आवाज ورکړي چې بابا جانا آقا کریم رؤوف الرحیم د دوه کونو سردار حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وصال شریف شو الحمدلله ډېر خاخمیت قرآن فیصله کوي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین رب ذوالجلال په کلام الله کې فرمایي زما محبوبه ما د تمام جهان د فاره نور لېږلی بیا بل ځای کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین زما محبوبه ما د تمام عالم د پاره دنیا ته رحمت لېږلی او بیا خو د محبوب علیه الصلاة والسلام محبت وګوره ځکه او هغه صحابي چې سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين د دې آیا حدیث مبارک په ضمن کې راځي زما محبوبه د تمام عالم د فاره ته الله ذوالجلال
خوښ کړي او د محبوب علیه السلام سره دونه مینه وکړه چې د خپل ځان نه د خپل دنیا نه د خپل اهل و عیال نه عمر فاروق رضی الله مبارک ته فرمایي محبوب علیه السلام د هر چا نه راته ګران خو د خپل ځان نه راته ګران دی. رسول الله مبارک ته فرمایي ای عمره د اوس وخت پورې ته کامل مؤمن مسلمان نه یې چې تا ته زه د تمام جهان نه محبوب شوی نه ما. عمر رضی الله مبارک ته فرمایي زما محبوب د تمام جهان نه راته الله محبوب وکړ. نو حضور علیه السلام دنیا کې زموږ دپاره خو ډېر رحمت ځکه دی چې موږ ته اسلام رالی، قرآن رالی، موږ ته حیا راله، موږ ته انصاف رالی. نو دا ټولې خبرې چې رالی دا د رحمت په برکت باندې رالی، دا د رحمت للعالمین په برکت رالی. او هغه نور اخوا د ژوند نه خوا مطلب دا چې موږ ژوند ختمیږي نو د دې رحمت دا په ځنکدن کې په موږ دا رحمت وي. او بیا دا رحمت چې دی ما تقولو من نبیوکا په من نبیوکا باندې به دا ثابتېږي ما تقولو فی حق هذا الرجل مبارک د دې رجل مبارک مبارک نو په قبر کې هم رحمت دی. او د دین وروسته یو سخته زندګي را روانه چې موږ ته را روانه چې هغې کې سوری نشته یوم القیامت دی تله د میزان ده. په دغه ټولو کې به دا رحمت د شفیع العموم په ذریعه باندې حاضر شي او ټول کائنات ته به ثابت شي چې حضور یوازې د ځمکې دپاره نه و اسمان دپاره نه و حضور د قبر دپاره هم رحمت دی او د آخرت دپاره هم رحمت دی او د قیامت دپاره هم رحمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ښایسته انسان په دنیا باندې نه و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر علم په دې کائناتو کې د شان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر احسانات په دې دنیا کې د تمام عالم کې د شان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي مشفق او د ښایسته اخلاق خاوند په دنیا نه و. ځکه الله تعالی فرمایي چې انک لعلی خلق عظیم. نبی علیہ السلام ستا اخلاق مبارک دا په ټولو دنیا کې په تمامو نعمتونو باندې بالا دي اولی دي. الله رب العزت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې زمونږ دنیا او آخرت کې شته کی نو ډېر نعمتونه او ډېر احسانات رب العزت جل جلاله په مخلوقاتو باندې کړي دي په مسلمو باندې هم او په غیر مسلمو باندې هم او خصوصا په مؤمنانو باندې ډېر زیات. وګورئ رب العزت جل جلاله قرآن کریم کې بل ځای فرمای ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. د رب العزت جل جلاله نعمتونه او احسانات به تاسو شمیر نه کړی شي. دومره ډېر احسانات او انعامونه دي خو الله پاک د دې انعام او د دې احسان یادګیرنه وکړه. د هغې وجه دا ده چې په مخ د ځمکه باندې تمام احسانات او تمام انعامات دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خاطر او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مخه پیدا دي. زه نه وایم حدیث قدسی شریف ته او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په حقیقت کې وینا د رب العزت جل جلاله ده لولاک لما خلقت الافلاک. ای محبوب علیه الصلاۃ والسلام کچری ما ته نه پیدا کولې نو ما به د خپل خدای اظهار نه کړی، ما به نه ځمکه او اسمان پیدا کړی. او عبدالرحمن بابا هم فرمایي که صورت د محمد نه پیدا کړی به ما نه د دنیا. دغه رنګ عزتمندو نو ټول مسلمانان عالم لپاره دي چې په دې نعمت باندې او په دې احسان باندې څومره شکریا ادا کړي او څومره خوشحالي وکړي هغه کمه ده. جی قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو معلومه ده د جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم لړکی د درګۍ د ټول نه لویا درسګاه جامعه سبحانیه رضوی کې د مهال د میلاد لړکی هغه خوندوره برکتی غونډه روانه ده. قدرمنو کتونکو د مهال زموږ سره د علاقې لوی ستر عالم دین څوک چې د رویت هلال کمیټې پاکستان ممبر هم دی یعنی مفتی فضل جمیل رضوی صاحب موږ سره موجود دی. د هغوی نه اورو چې د دې ورځ څومره لوی اهمیت دی چې کال په کال کله دا میاشت راځي مسلمانانو کې ډېره غټه جذبه وي، خلک جلوسونه وباسي او په مختلفو کم چې جماعتونه وي مدارس وي هلته خلک چراغان کوي او د هغې سره په خلکو کې هغه جذبه چې ده هغه پډاګه په نظر باندې راځي. پیدا کېږي خو ډېر څه ځمکې پیدا دي، اسمانونه پیدا دي، انسانان پیدا دي، جنات پیدا دي، فرشتے پیدا دي او د دې
مخلوق د فائدې لپاره د انسان د فائدې لپاره ډیر مخلوقات پیدا دي خو نه چا د ځمکې او نه چا د اسمان د پیدایش خوشحالي وکړه نه چا د باغاتو د لګولو خوشحالي وکړه نه چا د فرشتو د پیدایش خوشحالي وکړه دا یو سوال دی چې سوچ کیدی شي چې د ربیع الاول شریف میاشت د بره شي په عوامو باندې د نبی علیہ السلام د پیدایش د خوشحاله جذبه غالب شي او هر یو عاشق رسول صلی الله علیه وسلم داسې محسوسوي لکه په ما باندې چې که جمع دی او که اوړی دی او که منی دی خو په ما باندې بهار راغی وجه دا ده چې دا څومره مخلوقات چې دي دا هم د دغه ذات بابرکات د چا د پیدایش خوشحالی چې د ربیع الاول شریف په میاشت کې مناویږي چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی دا ټول د هغې د مخه پیدا دي اوږدې خبرې خو نشم کولی خو د یو حدیث مبارک نه به اقتباس وکړم او دا حدیث موجم صغیر للطبرانی راغستی چې آدم علیه السلام خدای را کوز کړو دنیا ته نو هغه به د الله په دربار کې جړل چې ګناه خو نه ده خو دا خطا او هیر نسیان دا مې معاف کړه بیا هم په سلو کاله باندې معاف نشو نو یو ورځ د الله په دربار کې عرض کوي اللهم بحق محمد صلی الله علیه وسلم خدای ما په خاطر د نبی علیہ السلام معاف نو الله ته فرمایي پیژنې چې محمد علیہ السلام څوک دی په دومره راته پته لګي چې په عرش معلا باندې ستا د نوم سره یو ځای نوم لیکلی نو الله ته فرمایي لولاه لما خلقتک یا آدم که د ده د پیدایش اراده مې نه وی کړی نو آدم علیه السلام ما به تم نه وی پیدا کړی دا ځمکې اسمانونه انسانان جنات دا څومره مخلوق چې دی دا د دغه آقا و مولا صلی الله علیه وسلم د مخه پیدا دی ځکه څوک د اسمان او د ځمکې د پیدایش خوشحالي نه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي کوي دویمه که مونږ دې ته وګورو چې یاره دا پکارم ده وجه دا ده چې مونږ د خپلو بچو د پیدایش باندې خوشحاله یو د هغې خوشحالي کې شیرینې پې تقسیمو او د هغې بیا بوډاګان شي خو د هغې سالګرې ختمې نه شي د هغې سالګرې مناوو د سالګرې نه مطلب څه دی سالانه د هغه د پیدایش خوشحالي چې په کوم ورځ پیدا شوی دی په هغه ورځ باندې د دې معصوم چې اوس نوجوان دی یا عمر رسیده دی د هغه د پیدایش خوشحالي تازه شي خو ولې زه یو فکر د خپلو اورېدونکو او لیدونکو ته ورکوم او هغه دا چې د دې معصوم هېڅ پته نه لګي دا موږ چې پرې خوشحالی کوو د چا بچی به چې دی به عالم لویږي حافظ به لویږي مفتی به لویږي د قوم او د ملک خیرخوا به جوړیږي د خدای او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار به جوړیږي که قاتل به وي که ډاکو به وي که سودخور به وي که رشوت خور به وي یعنې چې دی به ښایي که به دي د ده پته نه لګي خو بیا هم پې مور او پلار خوشحالي ځکه د هغې بچی دی خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پته خو لګي که نه اخو د اولم خیر و آخرم خیر دی او حضور فرمای حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم زما زندگیم ستاسو د پاره او د وفات چې زه وفات شم ستاسو د پاره زما په باره کې خیر پروت ستاسو په باره کې زما په ذات کې خیر پروت بیا ګوره دونه لوی هستي ده چې هر چا ته څوک اختیارات نه ورکوي و نبی علیہ السلام بارک اللہ فرمائی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا سچ د تویا کوي او د سن چې منکه دی ته فری هاند وایي شي دا هر چاته نه ملويږي
دغه ذات د الله سره ډېر لوی حیثیت سټیټس او اهمیت دی او بیا ګورو ته فرمایي چې من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د محمد علیه السلام تابعداري وکړه الله دا داسې لکه زما تابعداري چې کوي دا ډېر لوی حیثیت دی بیا به زه د دې سره سره دا خبره هم واضحه کړم چې جایز امورو کې میلادونه کې کیږي که جلسی کیږي که جلسونه کیږي که مشاعری کیږي که نعتخوانې کیږي د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې ضروری ده چې هغه د شریعت د امورو د قواعدو د ضوابطو د لاندې دي لکه څنګه چې نن په جامع سبحانیه رضویه درګاه کې جلوس هم د شریعت مطابق دی الحمدلله جلسم د شریعت مطابق د الحمدلله او په اخر کې به زه دا ووایم چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د نبی علیہ السلام صفات بیان کړي شمائل ترمذی نه به مختصر یو دو ټکی راوالم چې صحابه د نبی علیہ منځ او داودس خبرې کړي او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د خاص خبرې کړي دي لکه یو لفظ دا انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر نبی علیہ السلام نه دنګو او نه چیتو وکانا ربع نبی علیہ السلام درمیانه قدو یعنی د قد قامت په بنیادم خدای بی عیبه پیدا کړی دا صحابي چې د نبی علیہ السلام د قد قامت خبره کوي نو خو د نبی علیہ السلام صفات بیانې کړه چې هغه په خلق کې مخېستو هغه په خلق کې مخېستو او بیا اخري دا یو صحابي د نبی علیہ السلام نه تپوس کی قیامت وکړه نبی علیہ السلام ته فرمایي ولې ډېر تیاری دی ولا کړی دی لکه منځونه روزي حجونه جهادونه زکاتونه هغه کړیو دار څه